څه مسله وایي څو ورځې مخکې ستا دوکان بند شو پوسټونه چې لیدله چې دی غوښې څه رقم خرڅوي بل دا دغه والا راکړله دا پوسټ والا غوښه راکړل د ملتانه سره هغه دا هوټلان والا غوښته موږ وګورو کول هغه بنده شول نو هغه غوښته هغه پوسټ والا غوښته په دا وجه غوښته چې دا غوښه ګټو دا غټ دا نه غوښته هغه غوښته راکړل هغه د وجه څه دغه چې غوښته ما دکان یې بند کړ د نور پټ دکاندار نور هم بند کړ یوازې ما دکان بند کړی څه کوم خلک سره غوښته دغه دکانونه مور بند کړ نو په دا وجه باندې بس اوس غلط پوسټونه شروع شوه چې مثلا دا مرداري غوښه خرڅوي دا دې کوي هغه داسې کوي تا دا خپله سترګو دې ولیدله صفا ستره مال راکړی خپل لاس حلالوو خپل ګاډې وړې دې وینې په خپلو سترګو دا هغه چرګان والا دی اورې پخوا مطلب لس کېږ خرڅول اوس ماشاءالله دېرش څلوېښت کېږ خرڅوو نو په دا باندې بس دغه خلک اوس سوځي بله کوم ډېر ناکامه کول به دا طریقو مې ناکامه کوي زه د منځچیټ په ریټ خرڅوم پرچې نه لګېدلې ده پرچې لګېدلې ده په هغه ریټ زه خرڅوم ځکه چې دوی سوځي وایي دوی ولې د منځچیټ په ریټ خرڅوي دی ولې ارزانه خرڅوي دوی ویني خلک را روان دي پرچې لګېدلې ده په هغه حساب یې وړي دا روزانه موږ پرچې راځي هغه پرچې حساب یې خرڅوم زموږ خو زړه ټکانه ده د دې شکال ټکانه ده او په ګر سټي ټاون کې زموږ دکان دی دا د سن 1988 دا دکان خلاص شوی نو دا مشهور دکان دی دا هر وخت راشي یو ورځ بیا رش نه دی پاتې شوی نو دلته ماشاءالله تازه شی ورکول کېږي او د مجلسیټ په ریټ یعنې سرکاري ریټ باندې دلته مال ملاوي دا د مال د وجې څه سوځي په دغه وجه باندې د پوسټونه لګوي چې دی ناکامه شي حالانکې داسې یو شی نشته هغه د ستاو مخته دي چرګان من حلالي ستاو مخته خلک یې وړي خلک هم خبر ورکوي چې مطلب د دې شی نشته کامیابي او ناکامي د الله په لاس کې ده او هغه چې اوس مطلب لوکل کې په دکان کې مطلب 300 کیلو خرڅېږي هوټلانو والا ته بیا موږ 300 1500 شپږ کیلو هغه ته ورکوو هغه هوټلونه والا کوي حتی راځه تا چې ودل داسې رالوو صفا کوئ صاف سوتره ټوټې کوئ میده کوئ چې هر کوم دی کم انسان غواړي بونه سم ورکوو لیک بونه سم ورکوو چې هر کوم دی غواړي موږ هغه طریقه ورکوو ملګری دلته څنګه راغلی خو پوسټونه چې لیدله چې دا غلطې غوښې خرڅوي په دې حواله څه وایې یا بایجان غلطې غوښې خو نه خرڅوي صفا غوښې ورکوي او تر بازار په ریټ کې هم کم ریټ باندې ورکوي د سرکاري پرچې هغه هر وخت لګېدلي د سرکار په ریټ یې ورکوي او د حکومت پوسټونه په لګېدلي هغه څه خبره ده ته مطمئن یې غوښه هر جمعرات راځو د پکنیک لپاره غوښه جنیا خوندوره غوښه ښه ته مطمئن یې هغه پښتمالي سي وړم اول مې پلار وړل اوس یې زه وړم څنګه یې زه دې ځای تقریبا 6-7 مهینو څخه روان یم او دا سر چې کوم د پولټري شاپ دی دا ډېر مطلب ډېر ښې غوښې ورکوي او ډېر ښې صفا ده